اصل کې خوبونه په درې قسمه باندې دي. یو هغه خوب دی چې سړی په ډیلی روټین کې څه وکړي، د ورځې څه کارونه وکړي، بیا د شپې سملي، نو هغه اشیا بیرته په خوب کښېني. یو دا قسمه خوبونه دي. دویم قسم خوبونه دا هغه چې د شیطان د طرف نه وي، شیطان د سایډ نه وي، شپې داسې اشیا په خوب کې ویني چې هغه غیر مهذب وي، در شیطان د سایډ نه وي. دریم قسم خوبونه در الله رب العزت د طرف نه وي. او خوب لیدل دا یو بشارت انسان دپاره، او صحیح خوب لیدل دا په سحر کې د سحر د مونځ نه مخکې د صبح صادق نه مخکې چې کوم خوب ویني، دا خوب دا بشارت دی الله رب العزت طرف نه. لازم نه وي چې تا په خوب کې څه ولیدل ګورې دا بعینه لازم دی، دا به تکې یا به ستاسې کېږي، دا لازم نه وي. اکثر خوب تا یو شانتي لیدلی، تعبیر دغه بل شانتي. نو صحیح کس نه هم تپوس کوي چې تعبیر وباسي، صحیح عالم نه، پوه عالم نه چې په خوبونو باندې پوهېږي. نو خوبونه په درې قسمه باندې